السلام علیکم محترم ملګرو. مفتی محمد ندیم صاحب چې تاسو ټولې پیژنئ او مفتی صاحب مناظر اهل سنت والجماعت دی. ډیر خلک دا اعتراض کوي په مفتی صاحب باندې چې مفتی صاحب تصوف نه مني، پیری موریدي نه مني. نو محترمو دا خو نن موږ ته پته ولګوي چې مفتی صاحب محترم په خپل هم یو پیر دی او دا د زه نه وایم، استاد العلماء استاد المحدثین حضرت مولانا محمد شیخ ادریس صاحب هغه را سره واوري چې د مفتی محمد ندیم صاحب استاد هم دی. هغه څه وایي د مفتی صاحب باره کې چې مفتی صاحب تصوف مني که نه، بلکې هغه وایي چې مفتی صاحب باقاعده په خپل پیر هم دی. راځئ دا را سره واورئ او مخکې د مفتی صاحب مینوالې مخکې ډېره دا ویډیو شیر کړئ. ښه ملګرو، خبره بل هم درته کوم، مفتی صاحب ګورې پیرې طریقت هم دی. زه خو ګورې ډېر کمزوری غوندې شی یم او ما دلته بیا د قادریه مبارکه کې او په نقشبندیه مبارکه کې اجازت ورکړې دی. ما په خپله ورکړې دی ورته، او نن ستاسو په مخ کې ورته زه په 12 کلماتو کې 12 کلمات دي، هغه به بیا زه درته وښیم. نو هغې کې ورته زه اجازت ورکوم ستاسو په مخ کې 12 کلمات مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه موږ ته رسېدلي. زما پکې پیر مکا صاحب و مولانا فقیر محمد صاحب د ارباب لنډی، هغه زما په دې کې پیر و، هغه پیر پکې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. او د طالبانو دپاره دا ډېره مختصره 1200 کلمات دي، بس 1200 الفاظ دي. ما ستاسو په مخ کې دله هغې اجازت ورکړو، تاسو بیا د ده نه د پښتنو خبره یا د ښځو خبره لاسنیوه ده سره کوئ. ښه بیعت کښېنوئ چې دې تاسو ته قادریه مبارکه کې او دارنګې په دې تصوف کې دا پیر هم د پیر شریعت و طریقت الحمدلله، او څومره چې د ده نه دا فایدې واخلئ، خدای وله صلاحیتونه ورکړي دي الحمدلله. به زه په دې خبرو اکتفا وکړم.